واده کړې ښځې د خپل یار سره په کوڅه کې داسې غلط کار وکړلو. راځئ مینهوالو، تاسو نن سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راولئ زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وچ هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، هغه کمقلې جینکۍ چې واده شوې وي د واده نه بعد هم هغه خپل زوړ یار سره د میلاوېدلو کوشش کوي، یا ولې چېرته کې غلطۍ کې وشي نو دا جینۍ عزتمنو دومره ګرمه وي، دومره شرارتۍ وي چې دغه یار یې ونیسي او ورته وایي چې راځه که نه تا کې خو څه دم نشته دی. نو عزتمنو هغه بیا خپله مجبوره شي او بیا دغه جینۍ یعنې ونیسي او غلط کار ورسره وکړي. نو بیا دغه جینۍ یعنې یا خرابه شي، څه چل پې وشي، نو بیا یعنې دغه خلک بدناموي او یا خپل خاوند نه وي خوښ، نو په څه چل باندې دغه خاوند دغه خلک باندې یعنې ځان ورټینګ کړي او بیا دغه خلک مجبور شي د دغه جینۍ سره یعنې نکاح وتړي. مینهوالو، دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي. د دې نه ښه دا ده چې یعنې د خپل خاوند سره ټایم پاس کوئ او د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ. دلته ډېرې بې شرمه جینکۍ دي چې یعنې د خپل خاوند اډو څخه خیال نه ساتي او نه د خپل خاوند څخه د حیا او د عزت خیال ساتي. عزتمن زموږ د هغه جینکو ته دا خواست ده چې کومې جینکۍ یعنې په پیغلتوب کې یارانۍ کړې وي او بیا چې یعنې واده شي نو د واده نه بعد هم بیا هغه خپل زوړ یعنې هغه زوړ یار یعنې په عذابوي او په څه چل ورسره یعنې غلط کار کوي. عزتمن حقیقت یې خپل خاوند سره یعنې ښه تعلق ساتئ او کوشش کوئ داسې څه غلط حرکت مه کوئ، بیا به ټول عمر دغه شانتې تباه او برباد وي. زموږ د سره تر ننه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.